سلامونه ملګرو د امریکای درې رکنی وفد پاکستان ته راغلی دی چې دغه وفد سره د عمران خان د پارټۍ د پی ټی آی د لیډرشپ ملاقات نه دی شوی چونکه د وفد کې هغه کسان هم شامل دي چې د عمران خان رهایی د پاره ټویټس هم کړو د امریکا نه. نو اوس د پی ټی آی لیډرشپ لا دغه وفد سره ملاقات ډیر زیات ضروری وو چې دا ملاقات نه شوی. نو د پی ټی آی په لیډرشپ باندې په سوشل میډیا باندې ډیر غټ تنقید کیږي. اوس د پی ټی آی لیډرشپ د سره ملاقات ولې نه کړی، کوم کسانو ته باقاعده دعوتنامه تللی وه خدای ملاقات ولې نه کړی. په دې ویډیو کې مکمل تفصیلا په هغې باندې خبره کوو چې ملاقات ولې ضروري او ملاقات ولې نه دی شوی جی، او د دې نقصان څه کیدی شي جی. د امریکای امبیسي ویلي وو چې د پی ټی آی 15 کسانو ته موږ دعوتنامه لیږلې وه چې دغه د امریکای درې رکني وفد پاکستان ته درځي. نو 15 کسانو ته موږ دعوتنامه لیږلې وه چې تاسو دای سره ملاوېدی شئ جی. هغه 15 کسانو کې بیرسټر ګوهر، عمر ایوب، شبلی فراز، عامر روګر دا کسان پکې شامل وو. دوی له باقاعده نوټس لیږلی شوی. خو دې حوالې سره بیرسټر ګوهر ووی چې موږ ته دعوتنامې نه دي میلاو شوي، موږ ته انویټیشن نه دی میلاو شوی. دوی به رالیږلي صحیح ده خو هغه موږ ته نه دی را رسېدلی جی. د پی ټی آی عاطف خان او ډاکټر امجد دې کې مطلب دوی سره بغیر د دعوت نه دغه ځای له تللي کوم ځای کې چې دغه وفد د نور هم د سیاسو پاټو کسان راغوستلی شوي جي. نو عاطف خان او ډاکټر امجد ویلی دي چې ټول سیاسي پاټو کسان راغلي وو خو مونږه صداسې غټ ملاقات نه کړی. مونږه ملته ناستو، ټول هم ناستو، دغه ټول 10 منټ ته مونږه سي دای سره ملو شو، اسې هاي هلو وشو. زموږ سره صداسې پرسنلی ملاقات نه شوی، نه سره د نورو سیاسو پاټو ملاقات شوی دی. اسې زموږ په هوا کې هاي هلو وشو. نو کشرې زموږ د پی ټی آی نور لیډرشپ هم راغلی وي نو به هم دغه رنګ ملاقات کولو. که بیرسټر ګوهر راغلی وي، که عمر ایوب راغلی وي، که شبلی فراز راغلی وي، عامر ډوګر راغلی وي، نو د هغوی به هم دغه رنګ ملاقات کېدو چې څنګه زمونږ وشو. نو که هغوی راغلي وو مې څه فایده نه وه، که نور راغلي وو مې څه فایده نه وه جي. نو دې ځای کې چې د عمران خان څومره هم لیډرشپ دی په هغوی باندې دا تنقید کېدو چې دوی ولې دوی سره د امریکایي وفد سره ملاقات ونه کړو. چونکې ملاقات ځکه ضروري و چې کېدای شي دوی وله د پی ټی آی د پارټۍ چې کم کسانو دوی وله ویلو چې زموږ د پارټۍ دا حال دی، د پاکستان دا حال دی، یا موږ سره زموږ چې کم کیسونه دي د هغې سنوای نه کېږي، یا مختلف دی چې کم ایشوز دي حکومت سره هغه به وله ویلو. نو د پی ټی آی په لیډرشپ باندې دا تنقید کېدو چې تاسو ولې ملاقات ونه کړو. نو د هغې شاله وجه دا وه چې دوی له خو یو دعوتنامې نه وي میلاو شوي، او بل که دعوتنامې میلاو شوي هم یو دوی ورغلي وو نو همدغه های هیلو به کېدل، نور ورسره داسې پرسنلي ملاقات نه شو کېدی، نه ورله دوی داسې د زړه خبره کولی شوه. نو د هغې څه فایده نه وه جي. بل د عمران خان توشاخانه 2 کیس چې کوم دی هغه 28 اپریل پورې ملتوي شو جي. عمران خان دا کیس دی چې په دې کې د عمران خان خپلو کسانو سره یا خپل لیډرشپ سره ملاقات کېدی شي. نو په دې وجه باندې دغه کیس چې کوم دی 28 اپریل له ملتوي شوی دی چې د عمران خان خپلو کسانو سره ملاقات ونشي، خپل فیملی سره یا خپل لیډرشپ سره یا خپل وکیلانو سره ملاقات ونشي. او ډېر ټایم وشو چې ملاقاتونه هم بند شوي دي. خیر دا اپډیټ سو دې حوالې سره تاسو سره لرئ خپله قیمتي رایې کمنټ کې موږ سره شریک کولی شئ.